بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تعریف الاسم المعرب. مصنف رحمت الله علیه په دې فصل کې د اسم معرب تعریف کوي. دای چې وهو كل اسم ركب مع غیره ولا يشبه مبني الاصل. ګویا چې د اسم معرب په تعریف کې دوه جزئیات دي. یو دا چې اسم معرب دی ته ویل شي چې هغه به د غیر سره مرکب وي، او دویم دا چې هغه به د مبني الاصل سره مشابهت نه وي. چې کله یو داسې لفظ وي چې هغه د غیر سره مرکب وي او د مبني الاصل سره مشابهت نه وي، په دې صورت کې بدته اسم معرب ویل شي. لکه کام زیدون، دغه زید لفظ دلته د غیر سره یعنی د کام سره مرکب ده او د مبني الاصل سره مشابهت هم نشته، ځکه مبني الاصل درې دي. هغه یو حرف ته امر حاضر یعنی حروف تی امر حاضر ده او ماضی ده، چې دې سره مشابهت نه وي نو په دې صورت کې به د غیر سره مرکب وي او دغه درې قسمونه سره مشابهت نه وي، به دې ته اسم معرب ویل شي. د خپل وضاحت کوي او د غرنګ کام هؤلاء چې کوم دا به دلته کې معرب نه وي، ځکه چې هؤلاء لفظ هغه د مبني الاصل سره مشابهت ده. لکه څنګه حرف هغه په خپل معنی کې بل چاته محتاج وي، دلته هؤلاء په خپل معنی کې اشاره حسیه محتاج وي چې دغه لفظ سره به مهات اشاره کوي. په دې صورت کې د مشابهت ته د حرف سره نو د مبني الاصل سره مشابهت دی، وجناب دغه هؤلاء اگر چې کام هؤلاء د هؤلاء سره مرکب ده خو د مبني الاصل سره مشابهت شته دی، وجناب دا معرب نه وي. دی چې وهو كل اسم دا هرغه اسم د اسم معرب یدوي چې رکب مع غیره چې دا به د غیر سره مرکب شوی ولا يشبه مبني الاصل، د مبني الاصل سره به مشابهت نه وي. اعني اوس مبني الاصل سره چې څه مراد دي الحرف والامر الحاضر والماضيه، یعنی مبني الاصل چې کوم دي هغه درې دي، حروف دي امر حاضر ده او ماضی ده. نحو زید فی کام زیدون، دای چې د کام زیدون کې چې کوم زید ده په مثال کې د دلته کې اسم معرب ده، ځکه چې د غیر سره مرکب ده، یعنی کام زیدون کې زید د کام سره مرکب ده او د مبني الاصل سره یعنی د درې قسمونه حروف سره امر حاضر او ماضی سره مشابهت نشته. نو لہذا د زیدون فی کام زیدون په د کام زیدون کې چې کوم لفظ زید ده په مثال کې دا د تعریف په د باندې فټ ارسی دا اسم معرب وي. خلا زید وحده، یعنی صرف ګوشي زید چې هغه د بل سره مرکب نه وي، به د اسم معرب نشي ویلای، ځکه چې هغه یو ویل چې اسم معرب دی ته ویل شي چې هغه به د غیر سره مرکب وي. نو ګوشي لفظ زید چې کومي هغه د بل سره مرکب نه وي نو به دا اسم معرب نه ده، لعدم الترکیب، ځکه چې د ټیم کې دای مرکب نه ده. ولا هؤلاء فی کام هؤلاء، دای چې د هؤلاء چې کوم ده یعنی کام هؤلاء کې چې کوم لفظ هؤلاء ده دا هغه اسم معرب نه ده لوجود شبه، ځکه چې د مشابهت د مبني الاصل سره چې مخکې می جواب ویله وجه چې لکه څنګه حرف په خپل معنا کې غیر ته محتاج وي نو دا په خپل معنا کې اشاره حسیه ته محتاج وي. د دې وجه نه د مشابهت د حروف سره یعنی حروف مبني الاصل کې دي او د وجه نه بودا بیا اسم معرب نه وي. نو دا اخر کې چې ويسمى متمكنا د ته اسم متمکن ویل شي. معرب ته اسم متمکن ویل شي. معرب ته معرب ځکه ویل شي چې معرب معنا دو چې هغه ظاهر کرنے کی جگہ، یعنی د باندې چې کله کیم ششه په ظاهري جي هغه زوی نو معرب باندې چونکه اعراب ظاهري جي اې د وجنه ته معرب ویل شي. او اسم متمکن ځکه ته ویل شي چې متمکن معنا دو جگہ دینه والا، نو معرب چونکه اعراب ته زوی ور کوي اې د وجنه ته متمکن ویل شي. بیا مصنف رحمت الله چې فصل حکمه، اوس ته اسم معرب ولا حکم بیني چې د حکم زده اي يختلف اخره باختلاف الاوامل. بیا د مصنف رحمت الله چې د بو اخر مختلف کیږي په اختلاف د عوامل سره، یعنی عامل چې کله د رفع ولا پروشي نو په د باندې برفر سي په معرب باندې، چې کله عامل د نسب ولا پروشي په د بنسب سي، کله عامل د جر پروشي بیا په د باندې جر سي. خو دغه عامل چې کله پرسي او په د اخر کې اختلاف ورسي، یعنی اخر کې لفظ په بدلیږي او اختلافا لفظيا یا بدا لفظي اختلاف، یعنی په لفظ کې په اخر کې بدلیږي. لکه جاءني زید، نل طرف د په زید باندې، رأيت زیدن دلته زید باندې نسب ده لفظي نسب ده، یعنی په لفظ کې ده. او مررت بزیدین او دلته لفظي جر ده. یا بو تقدیرا وي، یعنی لفظ کې هو نه بدلیږي خو البته تقدیرا بده هغه حیثیت بدل وي. لکه جاءني موسی، رأيت موسی، مررت بموسی، په ټول کې موسی موسی موسی
دي یعنی زیدن 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 غو بدلیږي نه خو په حقیقت کې جاءنی موسی کې دلته رفع حالت ته خو تقدیرا رأیت موسی کې دلته نسب حالت ته مررت بموسی کې دلته د جر حالت ته غیر پس مصنف رحمت الله علیه چې اوس اعراب چاته ویل شي لکه چې مخکې معرب می جو یا بیا مو د هغه اخر بدلیږي هغه خبره وکړه اوس اعراب چاته ویل شي مصنف رحمت الله علیه تعریف کوي چې ما به یعنی الاعراب ما به اعراب هغه حرکات هغه حروف دي به یختلفو چې د په سبب سره مختلف کیږي اخر المعرب د معرب اخر كالزمة والفتحة والكسرة لك زما فتحة كسرة والواو والألف والياء واو ألف ياء زما فتحة كسرة إعراب بالحركات بينوي أو واو ألف ياء إعراب بالحروف طرف ته اشاره وکړه اغه پس تدای چې إعراب الاسم د اسم إعراب چې کوم دي على ثلاثه انواع هغه په درې قسم دي رفع ونصب وجر رفع نسب جر ویل شي چې هغه د اسم إعراب دي په اسم بندرسي او بیا والعامل ما به رفع او نصب او جر عامل بینوي عامل هغه ته ویل شي چې د دې وجنه رفع روشي یا د دې وجنه نصب روشي یا د دې وجنه جر روشي لکه مثال کے طور پر جاءني زید دلته زید باندې رفع غلی د جاء عامل دی وجنه رايت زیدن دلته زید باندې نصب غلا رايت عامل دی وجنه مررت بزیدن دلته کې زید باندې جر غلا د با عامل دی وجنه نو دې تبیا عامل ویل شي او محل الاعراب اوس اعراب خو مشته تعریف وکړ چې چشته ویل شي چې هغه په کلمې په اخر باندې بدلیږي خو اعراب محل کیم دا چې محل الاعراب من الاسم چې د اسم کې د اعراب محل هو الحرف الاخير اغه اخر حرف تا مثال الكل بدا اوس د ټول سبا کې چرویل دغه اخر کې مثال بینوي نحو لك قام زيدون اوس د قام زيدون مثال د بیان کړ دای چې فقام عامل په دې کې قام زيدون کې قام عامل دا وزيد معرب زید معرب دا ځکه چې د غیر سره مرکب دا د قام سره او مبني الاصل سره مشابهت نشته والزمه اعراب اوس په د قام زیدون کې زید باندې چې کومه زماد او پیسته د اعراب لشي والدال محل الاعراب او د زید کې چې کوم دال د اعراب محل ده یعنی اخري حرف ته د چوالم پوښه چې انه لا يعرب في كلام العرب چې په کلام عرب کې اغا معرب نشته الا الاسم المتمكن والفعل المضارع یعنی معرب چې کوم دی اغا صرف دوا شي نه دی یو اسم متمکن ده یو فعل مضارع ده وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالی ان قریب د دې حکم اغا په قسم ثاني کې کچرت الله پاک خواشوي چې روان ده د ځکه چې اسم متمکن او مضارع اغا دوا معرب دي دای د مطلق معرب قسمونه بیانوي په کلام عرب کې دوا شیونه دای چې معرب دي هغه په اسم کې اسم متمکن ده ځکه اسم غیر متمکن هغه مبني ده او په فعل کې فعل مضارع ده او چې کله هغه کې جمع مؤنث ولا نون هغه نوي او نون تکید ثقيله او نون خفيفه نوي نو په دې صورت کې به مضارع هغه معرب ده هغه نه مسوا په فعل کې ماضي مضارع امر حاضر نون تکید ثقيله او نون خفيفه او نون جمع مؤنث د مضارع ولا چې کې دوی سګي دي هغه ټول